بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم توصیف شاه او تاسو ګورئ MP نیوز ډاټ PK او نن مونږ راغلي یو د سوات د ټول نه ښایسته او د ټول نه اوچت مقام ځای ته ملم جبې ته او د مخکې بیره تاسو به کتلي چې د مخکې وران شوی او د هغې نه پس اوس په دې کې کنسټرکشن شوی دی ډیولپمنټ شوی دی نو ډېر مزدار جوړ شوی ډېر خلک راځي سیل له او نن د MP نیوز پوره ټیم راغلی دی تاسو ته به انشاءالله موږ د خوندوري نظارې چې کوم دي دا تاسو ته ښیو زموږ په بیکګراونډ باندې تاسو وینئ او دا ځنګل چې کوم دی دی هم تاسو ته نظر ښیو هغې نه علاوه چیر لیفټ سټارټ شوي دي او PTDC هوټل دوباره اوس رغېږي او دلته کې نور چې کوم ملګري راغلي میلمانه راغلي دي د هغو سره به هم ګپ شپ لګو او ټول نظارې به تاسو ته ښیو نو تاسو مونږ سره اوسئ راځئ. سره څه درانه میلمانه موجود دي او دوی هم دلته کې سیل ته راغلي دي دونه مو معلومات کوو کوم ځای نه راغلي دي او څه محسوسوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو را سره خپل لږ تعارف وکړئ ستاسو نوم څه دی او کوم ځای نه راغلي دي؟ زما نوم محمد شیر دی او کابل تحصیل سره تعلق ساتو شالهان ویلیج کونسل دا موږ ټول ممبرشیپ یو. ښه ښه دا راته ووایئ دا تاسو دلته کې ریګولر داسې ځای راځئ که نه دا اوله ویره تاسو راغلي دي؟ خو دلته راغلي خو لکه سږني سیزن کې دا اوله پیره ده. نو څنګه څه محسوسوئ ځای نوی جوړ شوی دی دا چې لیفټ وغیره بس مخکې په دې کې دا د هوټل وي هغه ډېر مزېدار هوټل او ډېر ښکلي لکه ښکلي ماحول اوس خو لکه دا محدود شي غوندې دي مخکې چې کوم لکه دلته چې خلک به ګرځېدل دغسې لکه دا دغه پې نه و دا تاسو ټول ملګري یو ځای راغلي کونسل ملګري ښه جي د نورو ملګرو سره به هم لږ ګپ شپ ولګو. ستاسو څه نوم دی جي؟ جی زما حضرت صدیق نوم دی د ویلیج کونسل شالان منتخب ممبر یم جی. د کوم ځای دی؟ د ویلیج کونسل تحصیلي کابل ویلیج کونسل شالان پکې راځي. د دې باره کې یو څه خیال دی دا ملم جبه چې دوباره کله ریکنسټرکټ شو دی نه جي مخکې خو داسې نه وه کله چې حالات خراب شو نو دا ډېر حالات دلته کې هم خراب شي اوس دوباره کنسټرکټ شو دې باره کې مو څه خیال دی او د خلکو باره نو اوس خو انشاءالله روډ وطن شروع دی او دا نوې نوې هوټلې پکې شروع دي نو انشاءالله د دې سره به ټوریزم چې دی نو هغه به لکه مخ په وړاندې لاړ شي او خلک به نور ټورست چې دي هغه به هم دلته کې راځي خو دا ده چې لکه موږ په خپله هم راتلو اوس نو زموږ نه لکه ښه باقاعده ټیکس او دا واغوستو که نه او د دې باره کې ما هم ستاسو نه زما د ذهن ته اوس دا خبر راغله ما ستاسو خو د هغه سره لږ تعلق شته پالیټکس سره نو دا څه حساب دی لکه دا 100 روپۍ ټکټ اخلي که نه پر فی کس باندې او مخکې دا نه و موږ چې تپوس وکړو نو چې دا ټیکهدار دی او که د لیز باندې دی هغو پیسې علي نو بیا موږ ته هغه سیګنیچر هم نه کوو دا مطلب دا څوک علي دا پیسې څوک اخلي نو موږ هم ستاسو په وساطت سره دا خبره مخ په وړاندې وړو چې یاره لکه اوس زموږ نه لکه پر کس 100 روپۍ یا د عامو خلکو نه هم علي نو د دغې وجې نه دې ته څوک راننوځي هم نه که تاسو لاندې وګورئ نو زیات خلک چې دی هغه لاندې پاتې کېږي او د دغې پیسو د وجې نه دنده نه راځي. بالکل او داسې دی چې اکثر 8 کسان فیملی کې راځي لکه څنګه تاسو راغلي که نه اوس فرض که 8 کسان یو نو 800 روپۍ شوي که نه زیاتې دی 1000 روپۍ واغستې جي او په کار ده چې د هغې مطابق بیا دلته فیسیلیټي دي مهیا کولی نو هم ټیک وه نو لکه د هغې مطابق هېڅ هم نشته دی ګندګۍ ته وګورئ او لکه مقصد دا دی چې دغه دی نو په کار ده چې د دې لکه خبره وشي. ستاسو ډېره مننه دې وخت راکولو. ستاسو نوم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما محمد ایوب خان نوم دی او د شالهان ویلیج کونسل نایب ناظم یم. تاسو څنګه دلته کې رالی او وخت یو خپل پخلی هم کړی دی خپل پروګرام یا سیټ راوړی دی بالکل نو څنګه څه خوندونه اخلئ که نه؟ یاره خوندونه خو خیر د مخکینۍ په نسبت باندې دلته کې لکه آبادۍ هم لکه جوړ شوي دي لکه ډېر بدلون پکې راغلی دی خو دا کم ګندګي او کم دا حساب کتاب چې دی دا لکه ټیک نه دی د مخکینۍ په نسبت باندې اوس لکه ټیک نه دی او بل پکې دا ټیکسونه میکسونه پکې هم لکه شروع کړي دي نو دا لکه کار چې دی د غریب عوام دپاره هغه لکه مشکلات پیدا کوي او جی
د ګندګۍ باره کې خو تاسو ته هم یو دغه پرته کوو چې تاسو چې کله دلته کې د خپل پخلی وغیره وکړئ که نه جي نو تاسو چې بیا ځئ کله واپس کېږئ که نه نو تاسو که خیال کړي ستاسو هم څه ګند وغیره پاتې کېږي که نه نو دا تاسو شاپر کې که واچوئ او فرض کړه لکه څنګه هغو دا ډسټبین وغیره جوړ کړي دی ته واچوئ نو لکه کم کس چې انفرادي طور خپل فرض نیواو کي نو زما په خیال دا ټول علاقه به داسې صفا پرته وي که څنګه ستاسو څه خیال نه موږ خو الحمدلله چې چېرته هم ځو نه خپل کم چې شاپرې ماپرې یا چلکي ملکي دا پاتې شي که هر ځای ته موږ لکه ځو داسې سیل دپاره نو هغه موږ راغونډو یو محفوظ ځای ته لکه موږ دغه کوو چې یاره د خلکو د امدوربط لکه دغه لکه خو به دا ووایم چې یاره دا کم ټیکس چې دي اخلي موږ چې څنګه رالو نو یو خو اولنۍ خبر دا وه چې عکس وي چې یاره تاسو به دې لاین کې راځئ دویمه خبر دا وه چې موږ 13 کسانو نو ما ورته ویل چې یاره د کسانو سره ګزاره وکړه بله خبر ده چې دا ټول د سوات لوکل کسان دي او لوکل خلک دی او دا ملم جبه هم به د سوات کې ده نو لکه مطلب په مري په آزاد کشمیر کې یا په بټ آباد کې خو نه او دا د سوات خلک دي ټول دلته راځي نو پکار ده چې انتظامیه د سوات د خلکو نه ټیکس نه اخلي که اوټ ټورست کم راشي فرض که د هغو سره څه کوي نو هغو نه اخلي نو هغو راغلي د دې لپاره دا خو د سوات خلک دي چې فرض که دلته راشي یو دا روډ چې کم په کم حل دی چې لکه مطلب ما خپل ګاډی راوسته زما د ګاډي لکه مطلب واپس د تلو بالکل هغه هر څه خراب کړي نو چې هم دې دلته 100 روپۍ ټیکس اخلي او دلته کې لکه مطلب هغه په دې حالات کې راځي نو زه خو به دا ووایم الله حکام ته چېرې لکه مطلب د دې کومه انتظامیه ده نو کم از کم لکه مطلب د سوات په خلکو خو دې دا خو ټیکس فری زون دی نو پکار دی چې بدی خو دې ټیکس نه لګي او 100 روپۍ ټیکس لګي دا ډېره غټه ناجایزه ده او بالکل لکه مطلب څومره خلک چې موږ لاندې نو زه چې راتلم نو هغه ټول کته ناسو د دې ټیکس د وجې چېرې لکه مطلب هغه دلته راتلل نه څنګه چې تاسو ته ګرانو کتونکو مخکې ما وویل چې ملم جبه اوس هغه ملم جبه پاتې نه شوه مقصد مې دا دی چې ملم جبې کې ډېر ډیولپمنټ شوي څنګه چې به تاسو مخکې راتلی دلته کې او تاسو به کتل مخکې به چې لیفټ یې چلی دی بیا هغې نه پس نه وي خو اوس داسې ده چې هغه چې لیفټ دا زما په بیکګراونډ کې لیدی شي دوباره بحال شوي دي او ګرینري واپس راغلی ده دې په وجه باندې زمونږ ډېر داسې کم چې آوټسایډران دي سوات نه بهر کم خلک دی هغه هم سیل راځي او ډېر انجویمنټ کوي او تاسو بقاعده نوري نظارې چې ده به هم تاسو ته مونږ په خپل سکرین باندې ښیو نو تاسو مونږ سره اوسئ فی الوقت تاسو سیل وکړئ زمونږ د دې چیر لیفټ